قسم په خدای چې په ما ته ریپورټ کې بلشمه کړل ونه دې ښکاره کړم ته قسم په خدای داسې منافق انسان قسم دې وخورو زه منافق یم ته قسم وخوره ما ته آی ډي نه درکړې ما آی ډي نه درکړې قسم وخوره په قرآن باندې لاس کېږده ملګرو نورې خبرې بیا د اورېدو نه دي ځکه چې داسې الفاظ استعمال کړي دي چې هغه الفاظ زه خو چې دی دا چې صحیح نه مو څه ګورم ډېر د افسوس مقام دی ډېر خو یو میسج پکې د دغه تیمرګرې غیورو پښتنو له ورکوم چې د چا دا کم عمره بچي د دې شیخني سره ټیک ټاک یې جوړی د ده سره یې رابطې دي نو په ورنټۍ سره درته وایم که په مخامخ چې دی درلې غولې نه دي خبرې بس لکه الفاظ به مې ډېر سپک استعمالیږي خو چونکې د معاشرې او د دې ویډیو د دې خلکو د مناسبت سره به انشاءالله چې برابر وي د سپکو الفاظو استعمالولو پکې معذرت زه غواړم خو چونکې چې ستغې خبرې او کلکې خبرې ونه کړم نو مشکله ده که د دغې نوجوانانو په پلارانو کې هم غیرت راوچت شي مشکله ده که د دې ملګرې چې غیرتي پښتون نوم هم اورېدلی دی خو والله خو عالم چې دا غیرت که داسې وي نو دا خو بیا غیرتي نه شوله ځکه چې ستاسو د نوجوانانو بچو باندې څه قسم ته لوبې روانې دي او دا څه قسم تکاتې ورسره کېږي دې صرف دا ماشوم اوس ګوره ناپویه دی او دغه کنجر چې دی نو ګوره د سره چې دی بس آی ډي ته غوښتې ده ده به ترې ډیمانډ کړي چې زه ماس باندې انلاین ځان چپه کړه هغه به ورته چې ته سنبې ښکاره کړي وي بس اوس دا دی راغله وروره په لایو کې چې دې ته دنیا خلک دغه لایو ته ناست وي ریکارډینګونه جاري وي په هغې کې ورته وایي چې ته تېره کړه توخره قسم چې تا ماته داسې دغه نه ده ښکاره کړی نو ښځه چې ده در سره میلاو شوی هم نه دی صرف د ول آی ډي او د موبایل په رابطه کې د ده نه په ده کونه ښکاره کړې ده نو چې دا کم در سره میلاویږي او دا خوله کې دله د روجو نوړی درکوي څوک دله چې دی نو مخ در جوخ کړي د سره ویډیو کوي څوک در باندې لاسونه اچو ټول کم عمره چوکرګانه راکانه چې د دغو به تا څه حل کړي وي دغو له خو به تا دا سوپرې دومره کړي وي د دغو په دې پلارانو کې به هم چې دی غیرت نه وي چې د دې خپلو سوپرو مبارکو تپوسونه درنه وکړي صیبه دغه خپلو بچو کې پړی واچي چې بچی به بس په شرمونو دی وشرمولو پلار دې هم کونه ورکړې وه خو چا لیدلی نه خو بچی دا تی چې ورکوي نو دا خو د دنیا ته وشرمولو دې هلک ته یوازې نه بلکې دته چې دا کم الفاظ استعمال کړل د دلې هغه مور هم پسې یاده کړې ده چې د ده مور سترګې وشنې دي نعوذ بالله بر سیره دا خبرې نه کوو خو بار کې پښتنو د چا چې بچي نوجوانان شوي دي د داسې قسم ته کونیانو نه وساتئ په خدای تعالی مې د قسم چې عزتونه یې دله تار کړل بیا د تیمرګرې پښتنو ته یو میسج ورکوم چې دا سپیله دغلته کې علاج وکوي ګینې بچي دله غولې دي په خدای تعالی یقین کوي چې بچي یې دله کونیان کړل چاله به ایډي ورکوي چا سره به ویډیو جوړوي د هغه چې ویډیو وایرل کېږي بس دی به یې دله ټیلوی پکې په وړه خبره باندې خو ناپویه وي کم عمره وي دا ټیم کې سړی و چې یاره یا چاوي او یا د چاوي که څنګه خبره ده داسې د مشران متل کوي نو بس دغه عمر دی د دغو او داسې دله باندې وختل نو درله بچي کونیان کړل او بیا هغه کونیتوب خو زه بیا هم د په تندر ولګي په انټرنیشنل میډیا یې درله وشرموله نو د سره چې د چا بچي ګرځي او دا ویډیوګانې ورسره کوي ټیک ټاک یې ورسره جوړوي د خولو کې نوړی موړی وله ورکوي دا غاړې غټې ورسره ګرځي د دغو پلارانو ته یو ریکویسټ کوم یو منت کوم چې دغه سړي نه د خپل بچي منع کوي او که منع هم نه کړل نو چې څنګه نن د ده حل ویلې په دې میډیا باندې دغسې به ستاسو د بچو هم سبا له حل وی او یو هم دله نه دی پرېښی دا شی ډېر کوني دی نو ټولو له بچي چې دی خراب کړي دي درلې غولې دي او استعمال کړي دي درله دله واتت چې دی دا یو لعین انسان دی که چا مردار هم که سنګسار یې کې دغلته کې الله به پې دله اجر درکړي او دا ناسور هم د دې معاشرې نه پناه کوي او دغه خپل بچي هم منې کوي ګینې دقسې به په دې میډیا باندې به چې دی ستاسو د بچو عزتونه تار کېږي هغه چې بیا سبا رالوي شي نو د معاشره کې به د سترګو د لګېدو پاتې نه وي ولې چې هر سړی به ورته دقه ویډیو ښایي او په دغه ویډیو باندې به ستاسو زوی کې دا پیکاړه خلک اچوي به چې بیا د چا خوښی تر کمې پورې ټیم وي نو بس دغه ټول خلک چې کم سړی د لواتت کار کوي بس بیا به پې د لاغي چې دی اکسلیټر به وله ورکوي او بس ټیرونه به پې دله تاوی صیبه نو بیا چې دی بیا راشه که تودېږي نو بیا هم د بچو داسې ریکارډ وي چې ستاسو دا بچي به لوی هم شي خو خلک وایي چې دا په خپل وخت کې داسې ټاپری پاتې وه چې توبې وباسه
نو خپل بچو تاسو ته زه مینت کوم چې د خپل بچي داسې کونیانو شیخانو نه لرې ساتئ ګینې درلی والله چې خرابوي